حدیث مبارکه د بخاری شریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی حدیث شریف راوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائیں چی الدنیا کلها متاع الدنیا کلها متاع دنیا ټول متاع د متاع سامان ته وایي د متاع ډېرې معنی دي خو دنیا خو یو سامان دی یو د فعلي سامان په دنیا کې د موصله ژوندۍ لپاره دی ټول دی وخير متاع الدنيا اوس په دې ټول دنیا په دې سامان کې غوړه متاع سره غوړه سامان څه شي وخير متاع او ډیر غوړه او ډیر بهتره د متاع د دنیا المرأة الصالحة صالحه بیبی صالحه بیبی صالحه بیبی نه دیندار بیبی الله والا منز گزارا تہجد گزارا عبادت گزارا ذکر اذکار والا بی بی شکر گزار بی بی صبرناک بی بی دیتا وی صالح چه صالح بی بی چاہتا میلاو شو نیک بی بی چاہتا میلاو شو نیک زنانا دا دا طول دنیا پا سامانوں کی غور سامان دا وخير متاع المرأة الصالحة رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورغه سامان نه پیسو ته نه مال دولت دی نه بیگ بیلنس ته وی جیدادونو ته وی نه پټو کټو ته ور سامان وی نه اولاد ته ور سامان وی ور سامان د دنیا ور متاع د دنیا دا صالحه دیندار دی بختور دی هغه خلق هغه نارینا چې صالح بیبي صبرناک او شکر گزار بیبي ورته ملو شي او بدبختی د هغه سره نارینا و د پاره چې هغه د ناشکرا بیبي او غیر دیندار او غیر صالح بیبي ملو شي مونږ د څه نشته تلاوت نشته بجبه الحمدلله او شکر لله نشته صبر پکې نشته دا لوی عذاب دی په مقدس خراب دی او جنت دی په دې ځمکه باندې د هغه خلکو د پاره هغه نارینه د پاره هغه کور د پاره په کم کور کې چې زنانه دیندار د دې د کور ماحول جنتی ماحول ځکه دې ګیله نه کوي بس لوبي تند تیرې په یو جوړه کې کلونه تیرې گزاره کوي خاون سره ډیره بچو سره ډیره گزاره کوي اسراف نه ځان سره اسراف نه ځان سره نو دا کور په خپل جنت ماحول جوړ شي او ټول فوکس د دغه زنانه د دیندار زنانه سي د بچو په تربیت باندې د کور په ماحول باندې چې بچی نه بدکار زیناکار نشي بچی می نشریان کوډریان نشي بچی می د کوڅو د ماحول سره خراب نشي دغه مور ټول توجه د دیندار صالح مریادو صالح بیبیانو صالح چاچیانو صالح نیایانو هر زنانه چې هر شکل کې د مکور او زنانه ده او دیندار د دې توجه ټول سي په دین باندې د بچو په تربیت باندې دي د خاون ډېر زنانه مداسم دي دیندار زنانه با حیا با پرده زنانا چې بدعمله خاوندان نشیان کوډریان خاوندان شرابیان قاتلان خاوندان دغه صالح بیبیانو هغه سم لارې ته صراط مستقیم ته راوستل ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا غوره متاع غوره سامان بهتره سامان ډیر بهتره سامان تاسو چې خپل بچو له رشتې کوي او کوم جینې خپل رنګور ګرځوي کور ته راولي دا الله جل جلاله خاطر کې هیڅ ته مګوره صرف دیندار ته فصبر بذات الدین دین ته ترجیح ورکړه حسن رستو خبره مالا دسی دیندار زنانه نه دي درې نه تاسو دې چې هغه حسن دار دیندار کې حسن تک تو انسانی
او چې دیندار یې مونږ او داس تلاوت ذکر اسکار کوي دغه په مخ کې یو نوري رڼای ادا ډېر سپینو سرمنو هغه سرمن ښکلي ښکاري هغه سرو سرمنو هغه سرمنو مونږ ښکلي ښکاري چې کوم سره او سپین دي مونږ او داسې نشته ذکر فکر نشته همدردي پکې نشته خدمت خلق پکې نشته